یو ښځه او خاوند او ډېر غریبان. بادشاہ او د ملک هغه مشهوره و داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډېر انعام ورکړي. د ښځې ورتل سړی ته ولا څه یو څه ګوره که څه انعام درکو غریبان. ویل مونږ سره څه دي؟ ویل نور څه خو نشته، خو دا باران شوی دی د پشکال ډنډې ډکې دي، دا به درته اوبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده. بادشاہ د 2 میاشتو په مزل لري و. ښځې وله منګی ډک کړو د اوبو، سر یې وله وتړلو، میړله یې په سر کړو، ورسره بار لاړه، میړه یې رسخت کو، داد تی کور ته راغله. چې کور ته راله او داسې وکړو او مصلی یې واچوله او 2 رکعته نفل یې وکړه او دعا یې وکړه. او په دعا کې وایي چې زن مصلا باز کردا از نیاز، زن مصلا باز کردا از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. اے پروردگارا خاون میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو، بادشاہ لے توفہ وروڑا، یا اللہ پٹک منگولی راولی. دا دعا کی او زمون خزی چی مونگ چرد بارو زورا پسی چه دعا کی اتا سو ٹولو تا پتا لگی. سڑے اور سے دو بادشاہ درخواست یو کو جی او سڑے راغلے دے توفہ روڑے. بادشاہ ویرانو نے باسی ستو فائر اوڑے چې دې ورنه او ته منګې په سر دې الکه سدي ویجو وب مې راوړې دي ماء الجنه، د جنت وب مې راوړې. وی د جنت وب؟ بادشاہ ورته سبحان او خدای دې تعالی اجر درکې سړي. اعلی ګلاس راواله استاد په ایمان وای چې د 2 میاشتې په منګي کې وب پراتی چې څنګه ښابون به کړی. ا بادشاہ ته وګوره اوس وې دې سړی د جنت وبر وړي دی او زر راوړي چې اوس اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو پټ یو سای اوس کړي. او وزیرانو ته وې دمټر کې ډله چې دا د پاکستانیانو غوندې ناستو هغه ته ولوس کوي. اوس چې بادشاہ اوس کی کمه او وزیر به اونس کی چې دا واخونه په ماته کنه ما نو هغه مشکل. بادشاہ وې دې سړی ته چې وسړیا تا خډره لوی مهرباني ستاد دې مهربانه خو والله کما سره قیمت شتا زبد دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت وب د 2 میاشتو په مزل ما ته وړي دي. خو زئی الکه دا سړی بوزي خزانه ته دغه منګي چې دا وبې پکې وړي دا منګي ورته د سرو زرو ډک کړي. او د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کړي چې د ته پته ولګي چې دلته وب دریابونه بیږي او دلته قیمت ستا د اوبو نو قیمت ستا د اخلاص. تاسو خیال راغی؟ نو د دنیا بادشاہان چې وغواړي نسخه او به په سرو زرو بدل کړي کنه خبره کوي. سخه او به د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ هغه سخه او به په سرو زرو بدل کې. نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه په نیکۍ نشي بدلولې. تاسو خیال راغی؟ نو عرض به داو چې خدای د چا ناراضي شي وای بد د ګناونه ولټوي. نو چا ګناونه ملائکه را پیدا کړي نو بچ دام ورته په نیکۍ بدل کړي. نو زما عزیزانو الته به سودا چې دا یو په یو بنئ یو په لس بنئ په دې قرآن گواه دی چې یو دانه ورکي. نو د دې مثال د څه شي دی؟ د دې مثال
د یو دانې دی چې ته وکړي او هغه اوه وږي وکړي او هر وږي کې سل دانې وي فی کل سنبلة 100 حبه او بیا والله یضاعف لمن یشاء. الله وی یوازې یو په 200 بنئ چې زما رضا وشي دینه بم زیات نو یو په سوونو یو په زرګونو یو په لکونو یو په اربونو یو په کربونو داسې اجر او ثواب به ورکوي. خو لوی مین پوینټ چې پکې دی کوم هغه دا دی چې 24 غنټې به هر سړي ته د خدای رضا لټول پکار 24 غنټې ستا تصور بدای چې خدای هغه کار مې د لاسه کوه چې ته پې راضي شي نو چې الله راضي شو نو ټول کائنات ستا دی هر څه ستا دي چې هغه راضي نه و هر څه ستا دي اسم ستا نشته په دې خبره پوهېږئ که هر څه ستایي هېڅ ستا نشته او چې راضي شو هر څه ستا دي. قسم په خدای دی زه په کله زما ړد ویم داړه مې بوټ نه وځي که نه اوسه پورې به ما وختي الټي کړی خبره نه پوهېږي دا نه ځای پېژني نه ناځای پېژني نه خبره پېژني نه سوال پېژني نه جواب پېژني هر یو سړی یو لندور دی. عزیزانو خدای ته ګورئ لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ. یو اخیری خبره واورئ اخیری زه بیمارو ما داړه به خفه کېدو ډاکټران علاج وغیرہ 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 ایسو نشو چې ایسو نشو یو بوډای ښځه راله ما ته وی بچیه دا په تا څه چل دی ما له زما ړه خفه کېږي او د ډاکټرانو علاج باندې یې سم نه کېږي نو هغې وی غوچیه غوږ کېده چې زه د علاج وکړم بوډای ښځه وه خدای دې وبخي ما ته ویل بچیه زړګي له ډاډ ورکه په خپله داسې په وزن کې راته وي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه وی بچیا د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه بل چا نه دا تمه مه کوه چې ویشتلي زړه له به څوک ډاډ ورکړي. بس اوچت پاڅېدم مور مې وه نیا مې ورته څه چل دی بچې مال زه ټیک شم پلار مې راغی څه چلو شو مال زه ټیک شم دی بوډای زما علاج وکړو چې د خپل زړه له په خپله ډاډ ورکوه د بل نه تمه د ډاډ مه کوه چې سکر اور دی وي سکر اور دی یو مور راوړی دا غنم تمه مه کوه قسم په خدای دی چې د بیزو غوندې راشي په زخم کې به دې ګوته اچوي او راکاږي به په زخم به دله پټی نه ږدي کږدي به په دې خپله زمانه کې د روڼو وګورئ روڼو متعلق روڼ هم شته شکر دی زما نشته خدای ته خلاص کړی ما ډورور مې نشته شکر دی خور مې هم نشته نه مې رور شته او نه مې خور روڼه خویندې هم شته که د روڼو خویندو حال وګوره که ته پکې لږ ښه وې مال ته به دې غلي اب هم د بیزو غوندې ګوته درکې اچي او راکاږي به دې چې کله به دې مردار شي چې لوټ جوړ شي چې څه پکې زه متختم پټای به در باندې نه کړي نو د خپل زړه باندې په خپله پټای زوی دی قسم په خدای دی چې زوی دی دې له به چې خدای کله به دی مردار کې چې واک مې خپل شي ډېر زامن داسې وایي که زامن پلار یې ټوخېږي ښځې ته وایي مردارېږي نه دا څه ټوخن راته ناست دی ښځه یې وایي خدای مې ته خلاصه کړه بلغمونو نه یې تنګه شو ښځه پلش ته یې دا وایي او زوی حرامي دا وایي اوس قرآن څه ویلي دي
چې تب مور او پلار ته څه وې وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکړي لکه زه چې ورکوټه مو پر رحم لویا ولما قرآن خدا ویلي او مونږ څه نو د دې وجنه عزیزانو د خپل ګریوان کې په خپل سوچ بل سوچ والا څوک پاتې نه دی او نستا پویولو والا څوک پاتې هر سړی لوټي نه خپاره نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ کې خپل ماده د سوچ پیدا شي سوچ سړی کې د سړی توبه او د شرافت په دې تبلیغي جماعت کې راځي تبلیغیانو ډله دا داسې ده چې د سوچ ماده پکې پیدا شي خبر اورېدو اهلیت پکې پیدا شي تاسو وګورئ اوس تاسو د ځان ته وګورئ چې ما ته ناستې زما خبرې اورئ او تبلیغي ډلې مرکز ته ورشئ چې بیان کیږي د هغې ناستې ته وګوره چې ورته ناست چې ورته ناستې نو ټول اندامونه هغه ته متوجه کړي چې د پیغمبر کلام بیانېږي او د خدای کلام بیان نو وس د خدای درکړي چې دې ډلې سره کار وکړي دې ډلې سره ملګرتیا وکړي په دې ډله کې ورننوځئ دا نورې ټولې ډلې ګوره ګپ دی فضول دی بکواس دی د بنده اسره ده پکې دا واحده ډله ده چې د خدای اسره ده پکې زه خپل عملي طور صحت مې داسې دی چې عملي خدمت پکې نشم کولی لیکن ایمان مې دا دی چې د سړي سان و شوکت د مسلمان کېدل واحد په دغه ډله کې